علامه حافظ ابن عساکر رحمه الله هغه دا واقعه راوړې ده وی چې د یو سړي نه ما اورېدلې دي چې زه په شام کې وم او په شام کې په دمشق کې وم او ما مزدوري کوله د مزدورۍ دپاره ما یو کچره ساتلې وه دا د دې اسپې نه لږه په کت کې مندری وي او د خرې نه چې وینو دنګه وي په دې درمیان کې وي د کچرې په نوم باندې یادېږي نو وی زه یو کچره وه بس په هغې به ما خپله مزدوري کوله د دمشق نه به مې یو ځای یو بل یو کلی او یو علاقه و هغې ته به ما خلک بوتلل په هغې په کچره باندې سامانونه به مې ورله په هغه کچره واچول او هغوی به ما په مزدورۍ او په کرایه باندې لکه دې وخت سره د ګاډو کې یا د ټیکټرو ټرالو کې چې خلک د سامانونه یا ټکسیانو کې په کرایه باندې وړي نو یو سړی راغی ما ته وی چې زه خو پلانکي علاقې ته ځم ما وی چې او بس زه خو روزانه هم هلته کې خلک بوځم وی چې ښه سامان یې وی واچو زه ورسره روان شوم زه مخکې یم هغه په کچره باندې سور ده په لاره یو دوه لارې رالې یو چوک راغی نو یو لاره هغه لار وه چې روزانه به پې زه هغه ځای ته تلم او بله لاره مونږ زه پیاړو چرې په ژوند کې نه وم اتل نو د دغه ځای کې ما ته ویل ته کچره ودرو په دې لاره به نه ځو په دې لاره به ځو ما چې دا لار خو ما ته نه ده معلومه وی ما ته وی چې ما ته معلومه ده زه خو واقف یم د دې نه وی ما وی چې زه د دې علاقې یم وی چې ته نه واقف د دې لارې نه دا ډېره مختصر لاره ده او په دې ځو زما څه ډېر ضروري کار ده دغه سړی وی چې زه ورسره روان شم ما وی چې یاره دی مالک دی اوس او بله دا چې مسافر دی د ده نه به زه کرایه اخلم چې ده کومه لار خوښه ده په هغې به ورشو بس تلو تلو هغه لاره روکه شوه بیا لاره نه وه بیا دشته شروع شو پړه کې ویرېدم چې یاره څه چل دی دا څه دي خو دا سړی ډېر مطمئن ناست نو ما د زړه هغه وسوسه یو درنګ له ختم شو چې بلکل د صحرا منځ ته ورسېد نو ده ما ته وی دا کچره ودرو نو ما کچره ودروله نو یې دی راکوز شو خو چې دی راکوز شو ما خوا کې وکتل په صحرا کې د دنیا مړي پراتو دومره مړي چې څه سر یې نه بس زه نور هم ویرېدم او پوه شوم چې دا کار بل شان دی نو دغه ظالم سړي ما ته ووی چې بس دې ځای کې ودرېږه چې څنګه راکوز شو نو دا بړې راپورته کړې ما وی چې دی څه کوي نو د هغې نه یو اوږده چاړه راوباسله خو چې څنګه چاړۍ ما پسې راوباسله نو ما ته مخه کړه ما دونه وال خو ما به څومره دونه وال شګې وې دی پکې ارامي چې دی نو خو پوره پوه نو په هغه شګو کې ما پسې منډې واله شوې او زه راوغورځېدم دا ټینګ یې کړم ما ته یې ویې ځې چېرته ما ورته روی واچو چې د الله نه ویرېږه د قیامت د ورځې د حساب کتاب نه دا څه کې مسلمان یې وی چې او ما یې څنګه مسلمان یې ورحمېږه چې څه دې په کار دی ووایه کچره درته پرېږدم او مال محال چې او اسباب پې څومره دي دا درته هم پرېږدم ما سره جیب کې څه بله پیسې دي هغه درله هم درکوم وی ما ته وی چې هغه خو دي زما خو زما کار دا دی چې زه بیا ژوندی څوک نه پرېږدم دا څومره مړي چې وینې دا ما ټول کړي دي بس زما نه خو یو دو خطا شو زړه کې مې الله راوسته چې مهلت خو ترې وغواړه اخیري خو مونځ وکړه ما ورته وی چې خدای بنده دوره ورحمېږه چې نور څه نه کوې نو مونځ ته خو مې پرېږده یو 2 رکعته مونځ وکړم د دنیا اخیري مونځ به مې وی چې دا وکړه دا شوق دې پوره کړه وی زه اودس کې همالته ودرېدم زما نه یو ټکی راته نه سوره فاتحه ماته یاده شوه نه ماته بل یو صورت یاد شو د یارې ما نه هر څه هېر شو بس ما هسې لاس پورته کړل چې به مې الله اکبر نو بس دغه شان به مې نیولو یا خدای رېږدېدم به او ده به اواز وکړو چې زر موس کوه شا به زر موس کوه نو ما وی د ده د یاري هم دغه موس بیا مختصر کو نو چې نور مې هېڅ ذهن ته نه راتلل او زړه ته مې نور څه نه راتلل یک یو آیت الله تعالی زما ذهن ته راوستو امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء بس ما دا آیت به تکرارولو ورورو مې وی د ده د یاري ما وی دی چېرته څه پوه نه شي او چېرته په موس کې را باندې غدار ونه چې ما په رېږدندي اواز باندې هغه وی نو ما لا موس کولو
چې دغه وخت کې په آس باندې سور څوک رالل او په سپینو جامو کې د سپینې عمامې یو ښایسته ښکلی نوراني شخصیت و چې دا نوراني مخلوق ما په انسانانو کې دا قسم څوک نه و لیدلی ډېر ښایسته ښکلی ماموس بس زر دوه رکاته پوره کړل څه مې پکې ونه وې خو سلام مې وګرځولو چې ما سلام ګرځولو په دویم طرف ته مې کتل کوم طرف ته چې دغه ظالم ولاړو نو هغه آس والا راغی د ده نه یې دا سر ووهه او بیا یې اس پله خپه ورکړه پونده په تیزایتو ما ور منډه کړه ما ورله اس راکابو کو ما وی یا د الله بنده چې هر څوک خو راته ووایه چا رالیږلی دا څه دي او څه ونه شو ته په دې صحرا کې څه کوې او دا څنګه رالی او دا دی چې ووجو نو تا ته د دې کیسې پته څنګه ولګېده بس مې ما ته یې دومره ووایي چې په دې کې نورې خبرې مه کو خو چې د چا نه دې څه غوښتي دي هغه رالیږلی تا چې د چا نه امداد غوښتلی زه هغه رالیږلی ما وی څوک یې د الله ملک یم علامه ابن عساکر وی ما وی دا هغه سړي نه مې تپوس وکړه هغه راته وی چې د دې واقعې نه وروستو زما دا ژوند نه وی شروع شوی خو زه دومره پوه شوم چې الله رب العزت د آیت شریف کې څنګه فرمایي چې زه قبلوم دعا او غوښتنه د هغه چا چې ما نه یې وغواړي په هغه وخت کې چې دی کله غواړي او زه ترېنه لرکوم تکلیف نو دا زما په علم کې څه کې زما په تجربه کې هم راله چې الله رب العزت دومره فوري طور سره امداد کوي چې زه د هغه لاس راړو ته او نږدې کېدو ته هم پرې نه ښودم الله زما امداد وکړي الله امداد کوي تکلیف الله لرکي پریشانی الله لرکي اوس به څوک وایي چې یاره مونږ خو غواړو بعضې وخت کې تکلیف نه لرکي یول نه خو بعضې وخت کې هغه تکلیف نه وي دا بنده ورته ډېر زیات چې دی نو ټول ژوند ورکړي معمولی غونتې خبره وي دویم نمبر دا پته نه لګي چې هغه تکلیف نه وروستو په تا کومه خوشحالي او خیر او برکت راځي او درېیمه خبره دا ده چې دغه تکلیف سره ستا کومه درجه اوچتېږي پته نه لګي یا دغه تکلیف چې په تا راغلی دی نو کېدی شي د تا نه یو غټ تکلیف هېر کړی او یو غټ مصیبت در نه هېر شوی او بنده بعضې وخت کې یو څیز ته ډېر زیات لوی تکلیف وی بل ته معمولي وی خو کله دغه لوی نه وي که هغه بل پرې راغی هغه به د دې نه سیوا وي یا لکه یو بنده له الله تعالی یو نعمت نی ورکړی دی وایي ګوره ما له الله دا نعمت نه دی راکړی ده ته پته نه لګي چې د دې نعمت په ځای ما له کوم بل یو نعمت راکړی